عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو کال پس یو صحابی په خوب کې ولید. نو صحابي وای چې په عمر جمع او خلی را روانه. نو ما ورته وی چې عمر څو شو در سره؟ وراته وی صاحب پختنه مکوا کله خدای کرم او مهرباني نه وي نو زب حالات ما د خپل زندګۍ حساب نن نوزګار. نو صحابي چې سار را پاسه د نو ډېر و جړل چې خدا کا عمر غوندي سړی د خپل زندګۍ حساب په یو کال کې خدای تور نو چې موږ سره بچای ایمان دیته حدیث الله عمر فاروق بچڑو والے په محراب کې یو سړی تپوس تراغه چې تپوس تراغه تپوس یو کو واپس روان شو نو داغه د لنګ لګ وګدو نو ورپسې راخکله کېدو ویل بچیا خبره واوره چې را واپس شو ورته وی چې زما اخیری وخت ته لک سات پس مرکېږم خو یو حدیث زما د محبوب را یاد شو چا مې په ذمه پاتې نشي چې تا ته ووایم. یو حدیث واوره د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نګو. عمر فاروق په دسه وخت کې حدیث په چړو والے دے ویني تی بیگی سات پس وفات کی. تپوس ته یو بل صحابي راغی چې ورته وکړه نو کمیس ډیر خیرنو نو بیبي ته ولوي چې دا کمیس خو ورته لک بدل کا. نو بیبي ورته ویلې چې په خدای به دې قسمی کوي بل کمیس تا نو چې دا ولوینځم نو ورواغوندم څه شي چې دا خبره بیبي وکړه. نو عمر فاروق صحابي ته आवाज چې زه چې مرشم او ما خخوي څه وخت کې نو زما په دې مخ باندې خاور ومغل زما دا مخ په خاور خړ کوي چې خدای له خړ مخ لار شم. نو بیبي په جړا شو صحابي په جړا شو چې دې کې څه راز ده. ورته وی چې خاور ذلیل شه ده چې زما مخ په خاور خړوي نو دا مې یقین دی چې خدای به را باندې رحم